الرحمن علم الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن دا دری رکو دے. اول رکو کے دلائل دی، دویمہ کی تخویب او دریمہ رکو کی بشارت. الرحمن بے حد مہربان. اس دا اللہ رب العزت دا مہربانے نمونہ صدا نڑنبنے نمونہ لنبنے نعمت او رحمت ذکر کئی. علم القرآن، علم القرآن چوی خود قرآن. علم دا سے افعال ندی چه دا دو مفعول غواړي. علم القرآن، علم جبریل القرآن. یا علم نبیا القرآن. الرحمن بے حد مہربان. علم القرآن چوی خود قرآن. رحمان ذات د قرآن کریم تعلیم ورکا. د ټولو ناول جبریل امین تا او جبریل امین نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا، صحابہ کرام تابعین تا او اغی تب تابعین تا او اغی ورپس نور تا او اغی نور تا او زمون استازانو مونږ ته د قرآن تعلیم راک. علم القرآن. رحمان تعلیم ورکا وی خود قرآن. گور اللہ رب العزت دا انسان مخ کے پیدا کرے. خلق الانسان دا قرآن خرست نازل کرے دی. دلتا دا اللہ دا نعمتونو تذکرہ دا نو آغا روحانی نعمت اغه اول ذکر کو. معلومی گدا چې په نعمتونو کې لوی نعمت قرآن دی. زکه اول نعمت د قرآن ذکر کا او دی علم نبل یو خبر معلومی. علم د دې قرآن تعلیم ورکړی دی الله. دینه کومه خبره معلومیږي د دې قرآن مصنف نبی علیہ السلام نه دی. دا قرآن د چا تصنیف نه دی. دا قرآن کلام الله دی. دا الله خبرې دی. د دې تعلیم ورکون کې الله دی. نو اول په نعمتونو کې روحانی نعمت ذکر کا. دا قرآن چونکہ سبب دا ہدایت تے. دا لوی نعمت دی اول ذکر کا. دا قرآن سبب دا ہدایت دی. دا قرآن سبب دا رحمت دی. دا قرآن ټول انسانیت تر علی گلی شوی دی. دا قرآن سبب دا برکات دی. دا قرآن دا نیغ لار خودون کی دی. دا قرآن دا خیر کثیر دی. دا ډیر خیر دی. دا قرآن کریم دا خیر کثیر دی. دا قرآن کریم دا حقیقی خوشحالی سبب دی. ذکر دلتا اللہ پاک پا نعمتونو کے اول ذکر کا چی علم القرآن.
دا رنگی دا قرآن دا گمراہینا دا بچ کے دو ذریعہ دا ذکر دا نعمت اول ذکر کچ علم القرآن دا قرآن سبب دا دخول دا جنت دے ذکر اول ذکر کا چ علم القرآن دا قرآن سبب دا زیادت دا ایمان دے ذکر دلتا اول ذکر کا چ علم القرآن دا قرآن چ دا دون الوی شان دے احادیث مبارکو کے مرازی خیرکم من تعلم القرآن وعلم خیرکم امت خو غور امت تے کنتم خیر امت دا غور امت تے بیا پا دے غور امت کے غور کم خلق دے نو نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم پا دے غور کی غور آغا دی چه دا قرآن زدکیو نورو تے خیام اور نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین پدی قرآن سره اللہ ډیر خلق پور تکی او بلزے کہ نبی علیہ السلام فرمائی من یرید اللہ به خیرا یفقه فی الدین ذکر غشائر دی قرآن بارکی وہی کنا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا دا نسخہ دا حران رالا پغار حرا کی ڈنبانی نزول دا اقرا شروع شو وی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی دادا سے نسخہ دا راضی چې قرآن کی وګورو چې الله دلته په نعمتونو کې اول نعمت قرآن ذکر کا چې دې اولی ذکر کا دې قرآن کې څه خوبې دي قرآن کې خوبې دي سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 دریم پارا یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ پوی دا قرآن ار چاہتا نا ار چاہتا نا دا سدا سی عبور اوڑلی کتاب خو نه دی شهر سړی ته به قرآن پوی ملاویږي دا څه گپ خو نه دی پښتنو خبره دا څه د بابا کلی خیرات خو نه دی یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ پوی دا قرآن چاہتا چی اللہ غواړي ار چاہتا نا چاہتا چی اللہ غواړي اغیل پوی دا قرآن ورکی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا آغا سوکا چی ورکلی شو ورتا پوی دا قرآن چاہتا چی دا قرآن پوی ورکلی شو چاہتا دا قرآن کریم از دکڑا ملو شوا چاہتا دا قرآن کریم مجلس کی دا ناس تی توفیق ملو شوا نراش وورا ذکر اللہ علم القرآن ذکر کردے خواہ فقد اوتیا خیرا کثیرا یقیناً ورکلی شدتا خیر کثیر دا اللہ طرف نو تا خیرم ورکلی شو نو صرف خیرم دا اللہ طرف نہ ډیر لوی دی اچھا اللہ سر اللہ کثیرنم فرمائی خیرن کثیرا دتا اللہ سور کو خیر کثیر من یؤت الحکمت چاہتا چی ورکلی شوا پوی دا قرآن فقد اوتی خیرن کثیرا دل ورکلی شو خیر ډیر دا د ډیر لوی خیر خاون شا چاله چې د قرآن پوی ورکړی شوی کنا د چا بنگلو ته به نه زیریږي د چا موټرو ته به نه زیریږي د چا مال ته به نه زیریږي د چا جیداد او کاروبار ته به نه زیریږي وتا ته خو الله ډیر خیر نصیب کړی دی په دې وجہ بعضې روایاتو کې راځي چاته چې الله د قرآن سیسه نصیب کړی ده او دې دنیادارو ته وپسخېده د الله هغه لوی نعمت سپکو ګڼلو ښه
او دې دور کې دا ډېر زیات شتا قرآن والا اغا دنیادارو ته پسخي فقد اوتیا خیرا کثیرا په تحقیق سرا ورکړې شو دتا خیرا کثیرا ډېر خیر. سورت آل عمران ورپسې سورت وګوره آیت نمبر 103 سلورم پارا ډومبنه صفا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علم القرآن ذکر کدا ولی دا قرآن کتاب دے عجیبا. واعتصموا بحبل الله جميعا منگول اولگوے پر سید اللہ سر ٹولا. دا قرآن دا اللہ رسیدہ پر سی سڑی دخکت کند نمروزی پا دی رسی سڑی پا برم خطیشی. نو تا پا دی قرآن چه دا دا اللہ رسیدہ کتو چه تخکت غرزی دلی گمراہ ہوتا پا دی رسی بداغی نروزی او کتزان اللہ تا رسول غوارے نو رسی دا اللہ خونی سکنا که رسی دی دا لاس نا کٹ کا. اور تمگو استازانو یو مثال ذکر کاؤ دی بازی سپرلی کی یا خاص میاشتو کی دا ماشومان با ډیوی لوزی. اس خو بسنت مناوی بسنت دا کم ماشوم چې دا با ډیوو خیجی کنا اغا مانجا اغا گرگرنڈی دا دا پلاس کی با ډیو بر روانه دا او تار دا دا پلاس کی دی. خو که کله بل چا دغه تار تا دغه باډوي ته لنګر ورويشتو او هغه تار کټ شو په میس کې دا باډیو چې رواني دا بلا خلک ورپسې شوي او دا واړه په ورمنډه کې دا باډیو به زړه ټینګه کمبل وي زبې را ټینګه کما دا ټول په لاس کې دونه ټوکړه راشي غار شي. نو کتا دا حبل الله دا الله دا رسه دا ستانه کټ شوا ستاره دی قرآن نه رابطه کټ شوا بلا شیطانان بدر پسی شيخه خنی بدی کی شیطانان دا قرآن نه چې ته کټ شوي ګوره دا د باطل یو لوی طریقې واردات دي. اول به تا د قرآن نه پس طریقې سره کټ کوي چې څوک د قرآن او حدیث بیانوي کنه چې تا د دینه کټ کی د دې خلاف به تاول ذهن سازی کې الزامونه مړه د دې دعا نه مني نو خیرات نه مني حیات الانبیاء نه مني دا نه مني دا نه مني دا نه مني کابر نه مني مشران نه مني بلا پراپیګانډ. الله اکبر کبیره. ای تر چا پراپیګانډو کې مرزا تا په خپل سترګو باندې په خپل غوګونو باندې د شریعت خلاف کارونه وکړه نو دا غي د اصلاح کوشش وکړه. خو د قرآن نه مکټ کېږي د قرآن د درسونو نه مکټ کېږي کني شیطانان بری خنی کی غار بدی کی. نو ذکر رب ذوالجلال فرمائی واعتصموا اسه علم القرآن اول ذکر نکو دا قرآن کتاب دے عجیبا دی کی کمالات تی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او کمالات به پکې نه یاره مونږ وې د مونږ به ګنټه په کم ګنټه درسي اچھا ټیم ته ګوري نو ګنټه 2 منټو غونته تیر شي مونږ وای مونږ پرون پکې یو الرحمن وینو مالاوید فبأي آلاء ربكما تكذبان ته سبق رسو بیا مې زنن بدا سبق فبأي آلاء ربكما تكذبان ته رسو. نو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا منګول یو لګوي پر سیدا الله سره ټولا ولا تفرقوا تسنسکیږي مد قرآن نا واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله پتاسو. دلته د قرآن دو فائدې ذکر کړي ځکه الله علم القرآن دو فائدې یو دنیوي یو اخروی. په دې سورته آل عمران کې د قرآن دو فائدې یو دنیوي پیدا یو اخروی پیدا. الله اکبر کبیر. دنیاوی فائدہ صدا اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې تاسو دشمنان وې د یو بل وینو
سکو ته تیار وي د یو بل د وینو تږي وي په وړه وړه خبره جګړه کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گوڑا دوڑانے پہ جھگڑا یہ دونه جګړه وي پای کنه بعضی تاریخ والا ذکر کوي چرته د چاپا ونه کی هغه مرغوجه ته اگې چولې وي نو هغه چې تر وګرځي دي یا چا ونه وړه کولا نو پاغي باندې بیا په سونو کاله جګړه په دونه په وړه وړه خبره جګړه دا د جاهلیت زمانہ وا ادا چې سړی لولي کنه بیا خپل معاشره کې ګوري چې له کنن ډیرو زینو کې باوجود د تعلیم باوجود چې دا دور اسلامی دی او هغه د جاهلیت ذهنونه په وړه وړه خبره د سکرور سره نه لګي په وړه وړه خبره د تر سره د ماما سره د خوري سره د وارث سره د گاونډي سره دشمنه او ماشومانو ته هم سبق خودلی ته چې د ماشوم ته د پلان کو تاواز کا وی کاکا زموږ سره نه لګي د زموږ سره دشمنی ده شابنرا واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم یاد کې نعمت د الله پتا سو چې کله تاسو د یو بل دشمنان وې په دنیا کې نو فالف بین قلوبکم من را واستا پمن درلونو تاسو کې قران به مینا ورکی خلکو ته ښا نو چې قران تکینو چې پړل کې بل چا د پارزه چې پزړل کې د بل چا د پار مینا پزړل کې به بغض حسد کینا تریخی دا پزړل کې نه قرآن کتاب دے داسے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مینه راوستا پمین دزلونو ستاسو کې ځکه چې د قرآن درس ختم شي چې تک د کال اخیر شي کم استادان قرآن پڑھاوي کم شاگردان قرآن اوري چې په چټیانو کې د کال په اخیر کې زی نو په جړه جړه رسختی داسې مینه راوستي په خلاف زمونږ د عصري تعلیمونو کې چې هغه مینه نه راولي اچھا کله دین استادم پسې ولي او لکان یو بلم پسې ولي سو کتابونه پلارو کښلی او غتی ماتي اگزام وشو لوی غوبل راغستی یار او په دنیا کې خلاف پراپګاندا هم د دینی مدارس او د قران والو کیږي ښا دا هو مراکز دي د علم د عرفان د مینه د محبت مراکز دي دا فاصبحتم بنعمته اخوانا نو شوي تاسو په نعمت د الله سره رونا رونا چې غ نعمت سره قرآن واذکروا نعمت الله وکنتم علی شفا حفرة من النار دا اخروی فایده دنیا کې مرور ولی لاله رور ولی لوی نعمت ته دا دشمنی لوی مصیبت ته دشمنی او خفقانونه او پریشانه او طرفګنه او بغضونه دا لوی مصیبت ته رور ولی مینا محبت دا یو لوی نعمت دی او تاسو وې په کیناره د کندې د اوره بس جهنم ته غورځېدې له دې کم غوښتا نو په دې قران سره الله د هغه جهنم د کندې نم بچ کې دا اخروی پیدا دا دون لوی نعمت دی ځکه الله د نعمتونو تذکرہ کوي نو اولی پکې ذکر کو علم القرآن دارنګ وګوره سورۃ مائدہ آیت نمبر 66 سورۃ مائدہ آیت نمبر 65 پارا ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله وی کدی خلق عمل کړو په تورات په خپل زمانہ کې په انجیل عمل کړو په خپل زمانہ کې اوس نه اسنه چې تحلیل کتاب وی چوغور الله وی کدی خلق په تورات انجیل عمل کړو نو دا اوس منسوخ شوی دی ښا اوس په تورات انجیل عمل نه کې د تورات انجیل اصل نسخه نه ملاویږي چا سره نو دا خو یو د الله دا کتاب دی چې د الحمد نراوالی تر د والناس پورې په تمام دنیا کې به دا مصحف او دا ملاویږي ولو انهم اقاموا التوراة که چرته دی خلکو عمل کړي په تورات او په انجیل پی زمانه ها
دا ټکی وسره یاد ساته په خپل دور کې او بل او عمل کړي وي په هغه څه انزل الیهم من ربهم چې نازل شوی دی طرف د رب د دینا قران که چا په دې قران عمل کړي وي نو الله یې سبو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم د خوراک مساله به حلوا خوراک پسې بدر پدی کنه ګرځیدا که چا په قران عمل کړه خدای الله وعده ده اسی په ایمان ادا وعده موږ د الله نن منو موږ په دې وعده یقین شتا الله وی که چا په دې قران عمل کړي وي لاکلوا د بخوراک کو د بر طرف د دینا د بر نو په الله وی ما ارس نازل ولا ومن تحت ارجل لاند د خپو د دینا د زمکې نعمتونه د اسمان نعمتونه په دې کې به ور ډوبو که په قران عمل کړي دا چا ذهن منی دا بلا څنګه چلی زه په قران عمل کوم او الله مې د خوراس کا تنظیم د بر او کته نه کوي دا الله وینو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا داسې کلام دی ذکر اللہ فرمائی الرحمن علم القرآن سورة الانعام آیت نمبر 126 گورے سورة الانعام آیت نمبر 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لار درب ستاد برابر دا قرآن صراط مستقیم دی لکا دا قرآن دا صراط مستقیم دی دا سورة الانعام آیت نمبر 153 گورے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اللہ یقیناً دا قرآن زمانے غلار دا تک پنی غلار تلل غواړي نو دی قرآن تلاس واچوها تک ډیر په مانځ کې وې کنا ډیر د ځان را ټیټ کړو دیو لګیا یو ډیر په خشوع خضوع سره اهدنا الصراط المستقیم او د قرآن نه لری لری تخت دروغ وې مړه الله وی صراط مستقیم دا کتاب دی د قرآن نه لری لری تخت ستا مثال خو د اغه لیونی دی چې لګیا دی ای خلکو لګي وبرا کې چاوته وبرا وړي دی وته لاس کیم نه نو ته په مانځ کې وی چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ روان کې په صراط مستقیم مونږ کلک کې په صراط مستقیم الله وی ای زما بنده دا قرآن صراط مستقیم دی کنه او ته دې ته ګوتې نه وړې نو را اخلی نو تیغ ته نه کې او جو څوک د دینه تیغ ته کوي رستو وعیدات را روان دي الله فرمای وان هذا صراطی مستقیما یقینا دا قرآن زمانه غلار دا نفتبعوه نو دی پس روان شا دین علاوه په نور لارو پس مزه د قرآن او سنت نه علاوه ګډو وډو لارو پس مزه يهودیت پس مزه نصرانیت پس مزه مجوسیت پس مزه د دین اسلام نه علاوه په نور ازمونو پس مزه سورة الاعراف آیت نمبر 204 سورة الاعراف آیت نمبر 204 داسی کتاب دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلچی لستکیگی قرآن چی کمزے کے قرآن لستکیگی کنا فاستمعوا له توجہ سرے اور فاستمعوا استماع دی توید اوریدو ارادہ وی کوا دا دی قصد کوا وانصتو او بیا والا چپ کینا قرآن تا نو دی سر بسکیگی لعلکم ترحمون دی دا پارا چی پتا سبان دی دا اللہ رحم رووریگی پتا سو دا اللہ دا رحمت باران کی ذکر رحمان دے او دا کتاب اوریدل دا سبب دا رحمتونو دے لعلکم ترحمون دے دا پارا چه پتا سو باندے رحم اشی سورت انفال ورپسے ہو گو رہے آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذین
اذا ذکر الله وجلت قلوبهم د ایمان والا نه بیانې انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله چې کله د الله ذکر وشو د الله نوم ذکر شو چې الله د ایمان والا بس پوزیشن وجلت قلوبهم په دیړونو باندې یو یره تواری شيخه الله طاقتونو والا قدرتونو والا او دویمه نخه د مؤمنانو صدا واذا تلیت علیهم آیاته چې کله ور باندې لستی شي آیتونه د الله د آیتونو مخالفت شروع کی پروپاګاندا شروع کی ډرامي شروع کی دا به د مؤمنانو نخی دا یاد ساته چې سو قرآن او د قرآن درسونو پس ډرامي کوي هغه م یاد ساته دا لیکيږي او تاریخ درج کیږي ښا چې دې خلکو د قرآن د درسونو د مدارسو د مساجدو د علماو خلاف کولا او دې خلکو مرګرتیا کولا دا یو تاریخ لیکل کیږي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او چې کله لستی شي پدې آیتونه د الله نو زادتهم ایمانا د قرآن لستو سره د ایمان آثار سیوا کیږي د قرآن لستو سره د ایمان کیفیت سیوا کیږي چې څوک دا غواړي چې زه په ایمان کې مې نوره تازګي راشي اب قرآن لولي قرآن به اوري یې سره سړی تازه شي ښه قرآن سره تازگی د ایمان نصیب کی اللہ اکبر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا زیاد شی اثر د ایمان سورت توبہ اور پسے ہو گو رہے آیت نمبر 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او چکل نازل شی یو سورت بعض د دین وای الکه چاله دی صورت ایمان سیوا کا الکه نوی صورت بیان شو درس او شو دې سره سې انقلاب راغی نو فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا دا داسې کتاب دی مؤمنان سوی فاما الذين امنوا بس هغه کسان چې هغه ایمان راوړلې فزادتهم زیاد کی ورتدا صورت ایمان اثر د ایمان ول سیوا کی او وهم یستبدر خوشالی یره دا علم داسې خوشاله شوی قرآن میں اوریدو ښا پاملنامه کې دا ولیکلی شو چې دی کاکا دی رور دی زنانا دی نارینا دا دون وخت د الله کتاب ته وګي خېدلې و اذاهم وهم یستبشرون او دغه وخت دی خوشاله شي اور پسی منافق باندې چې د قرآن صورت نازل شو منافق چې وورید دنغه گن سره نور گن سیوا شوخه دا قرآن دته بیانو سورت طه آیت نمبر 123 سورت طه آیت نمبر 123 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى هدن مراد آسمانی کتاب قرآن کہ چری راشی تاسو تا زما د طرف نه هدایت دا د الله وعده ده دی به گمراه نشي نو چې د وحی تابعداري نه کی دا گمراه دی فلا يضل دی به گمراه نشي ولا يشقى بدبخت بنشي په آخرت کې نو چا چې تابعداري ونکا دا بدبخت دی فلا يضل ولا يشقى اللہ سے فرمائی فلا يضل پنځشتمه پارا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الله علم القرآن دا قرآن تعلیم میں ورکړل دی دا څه وړو کی کتاب خو نه دی دا داسې کتاب دی وکذالک اوحینا دارنګي مونږه وਹੀ کړي تاته پیغمبر د روح دا قرآن روح دی روح یعنی دا سبب د حیات دی سبب د جون دی ځکه د روح د وجه نه انسان کی جون دی چې روح پکې نه بیا خو انسان مړ دی نو دا قرآن سبب دی د حیات د جون
وکذالک اوحینا الیک روحم دې سره داړه تازه شيخه څنګه چې یو دعا کې راضی کنا نبی علیہ السلام یو دعا فرمایلی دا اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا یا الله دا قرآن زمون د زړه بهار وګرځي دا قرآن دا د زړه بهار دی به سره سره دمشي دا په ګینټو وایا ناس ته تم مزور کوي او دا اوریدونکو نه زیاته مزه ولل ایمان تعالی دې کتاب پته نه و چې وਹੀ منوره لګلې تعالی د ایمان د تفصیلات پته نه و دا معنی بنه کې ایمان پتا ته نو ها ایمان تفصیلات د تنو معلوم د ایمان د دعوت پتا نو د ایمان طرف ته د دعوت پته په قران سره ولګی دا په دې وجہ ډیر مسلمانان دا زشته غریبانان ځان پوهه کینا چې ته راځي قران ته کینه نجم الاول ایمان زده کوو وی صحابه وی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران مونږ ول ایمان زده کړ بیا مو قران زده کړ وی خاخا ته ټول عمر بیمانه ګرځه قران مزده کوه زه رستم کې یو ځکه امام ما یو مشرتنو ډیر نیک او دیندار سړیو چې کله به مونږ غشتو کا کاکاجی د قران درس کیږي یاره قاری صاحب خپکیږي ما زموږ لا ایمان جی صحیح نه دینو مونږ اول ایمان راوړو د ایمان راوړو سره مو قران زده کول شروع کا نو دی قران سره مو ایمان سیوا کېدو بیا ته چې غون جون کې قران ته نه کېنه زه لا ایمان زده کوم زه بی ایمان یم دا مغالطه کې پراتی غریبانان ښا که ارجا ولدا ذهن سازی کړی یا چې مړه د قران زده کړې ته ضرورت نشتا دا په گمراهۍ کې پراته دي نو الله فرمایي ولکن جعلناه نورا دا قران مې رڼاو ګرځول قران رڼا درنا هدایت کو پدې چاله چې مونږ وغواړو د خپل بندګانو نام دارنګي سورته مائده سورته قاف سورت قاف شپږشتمه پارا آیت نمبر 37 سورت قاف سورت قاف سورت حجرات پسې سورت قاف د سورت زاریات نمخ کی آیت نمبر 37 ان فی ذالک لذکرا یقینا پدی قرآن کی دا چې الله نعمتونو کې اول ذکر کوي چې علم القرآن دی کې څه چل دی ان فی ذالک لذکرا یقینا پدی قرآن کې خامخا یاداشت نصیحت ته خو چا دا پارا لمن کان له قلب چې چا کې سنا سه عقل شته کنه چې چا کې عقل دی نو دا غد پارا پکې یاداشت دی او القى السمع او دې ته غوږ دی چې یو سړی وته غوږ نګدي د قران نه بدی یاداش او نصیحت څخه حاصل کی او هو شهید او دې وته راغلی حاضر دی دا درې شرطونه ذکر ک نصیحت د پارخه لمن کان له قلب اغه څوک چې پچا کې عقل دی دویم او القى السمع غوږ دی اوري او دریم وهو شهید دا قران کې نورم ګڼ آیتونه دي نو دا قران چې الله په نعمتونو کې اول ذکر کو علم القرآن د دې قران په مونږ ډیر حقونه دي مختصر ځان سره ولیکي او سوچ به پکو چې آیا مونږه د قران کم حق ادا کړي او کم حق مو نه دی ادا کړي د قران په حقوقو کې اول نمبر پدی ایمان راوړل نو الحمدلله ایمان هم پښتا چې دا د الله کتاب دی دویم الفاظ زده کول د دې قران الفاظ زده کول دریم ترجمه زده کول سلورم تلاوت کول پنځم پدې کې تدبر کول د قران پایتونو کې تدبر سوچ نکار غستل او دا بغیر د ترجمې نه کیږي ګوره ښا تدبر کول بل سو حق شو عمل په کول بیا د قران تبلیغ کول د قران تبلیغ به کول پکاري بل یو حق د دې کتاب نه زیات اهمیت بل کتاب تنور کول د دې کتاب نه زیات اهمیت
بل کتاب ته نه ورکول. نو چې ته بل کتاب 2.5 غنټې 3 غنټې لولې، د بل کتاب د پاره ته پیسې هم لګې، د بل کتاب د پاره ټیوټر هم نیسې، د بل کتاب اورېدو او ای سره سر مړکې، سبحان الله ماشاء الله بېشک 2 غنټې 3 غنټې، او قرآن کریم ته نه ټیم شته، نه په دې پیسې لګول شته، نه د دې زده کړه شته. دا د قرآن حق دی، د دې نه زیات اهمیت او زیات امپورټنس بل کتاب ته نه ورکول. اته سمو خیال نن زموږ مسلمانانو د دې قرآن اهمیت چې په کوم کتاب کې ماشوم ته خی شابه بپلو CAT APPLE ایپل اغه ته سونه وخت اغه د پاره ماشوم سونه مور پلار په شریکه مالش کوي او سکول تر پاسه ال ټیم شوی غوړي ښا. تاسو چې خیال کړی دی چې ته مور پلار ماشوم ته ویری پاسه بچي منځو کا چې د قران تلاوت وکي، نه نه ال پاسه نه وخت کیږي د سکول لا پس سکول ټول ایمان راوړل دي، سکول مو وای کالج مو وای خدا شي مکه وکنه چې ته ماشوم ته په ذهن کې دا کې نه چې سکول اهم دی او دلته مونږ او قران اهم نه دی. ګوره چې چرته د ماشومان نه دا په 1 کې او په نرسری کې او چې په دې کې سبق وای او په 2م 3م 4م کې سبق وای کنه، یو میاش ماشوم مدرسې جمعه ته را نشي ولې د دې ماشوم د CSS ایگزام دی کچې امتحان دی د پس سمستر ایگزام دی، یو میاش قرآن نه چوټی کی ته ول چې ته وای کنه ډیر داسې زمونږ په علم کې شتا چې دلته نن ماشوم پارغيږي اغله د حفظ پټکی ور پسرول کیږي، هغه ماشومي مدرسې ته نه دی را پرې خو دی وینن به سکول ته ځيخه، د سکول نه ورله چوټی نه اخلي د قرآن د پاره او د هغې د ماشومانو د ایگزام د پاره یو میاش چوټي. نو د قرآن یو حق را باندې دا دی د دې نه زیات اهمیت بل کتاب ته نه ورکول. د قرآن یو حق را باندې سری او بل یو حق په دنیا کې د قرآن د قانون ازلا چې دا به طور قانون نافذ شي، صرف د ثوابونو د پاره یوازې نه چې دې کې برکت دی الله به مړ شو ختم ورپسې وکې الله بابا مړ شو سپاری تقسیم کې نه، دا قرآن خو لا لتحکم بین الناس، دا د فیصلو کتاب دی، دا د عدالت کتاب دی چې عدالت کې فیصله په قرآنی ښا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. دا بطور لا چې دا قانون د قرآن کریمي مونږ دا سوچ کړي چې ربا د قانون د پاره خو د ما سره سټرګل سګي چې ته دوام هم نه کړې چې ربا په دې دنیا کې چې ستا د قرآن قانوني ته بخوند او مدد جند ګوري مړه. علم القرآن الله رب العزت خودل دی قرآن، علم القرآن الله رب العزت خودل دی قرآن. او بیا دا سونه علوم چې دي کنه دا د قرآن نه اغستی شوي دي ښا. قرآن د ساينس کتاب نه دی خو قرآن کریم کې ساينس طرف ته اشاره شته، بعض خلکو مستقل ساينس کتاب ګرځولې نه، دا قرآن کریم یوازې ساينس نه، په دې قرآن کریم کې علم نفسیات ذکر شوي دي. هغه چې د یو علم تفصیل کې د قرآن د آیتونو نه کنه اذان له 2 غنټې اخلي، بیا علم نفسیات په قرآن کې شته. دارنګي علم فلکیات دا په قرآن کې شته، علم ارضیات دا په قرآن کریم کې شته، دارنګي علم جمادات دا په قرآن کریم کې شته، علم نباتات په قرآن کریم کې شته، علم کتابت دا په قرآن کې شته، علم مناظره دا په قرآن کې شته، فرائض میراث علم دا په قرآن کې شته، او د میډیکل او د طب علم هغه الله په یو جمله کې ذکر کړی دی، مړه غون میډیکل په یو ټکی کې ذکر کړی دی، د قرآن په یو ټکی کې ستا غون میډیکل راجمه دی. علم القرآن نو دا قرآن الله را لېږلی څه دپاره دی
چې دلته په خپل نعمتونو کې اول نعمت ذکر کا علم القرآن. نو دا قرآن صد پار دی. یو سو آیتونه وګوره سورۃ الاعراف آیت نمبر 2. سورۃ الاعراف 2 نمبر آیت. قرآن ډیر د خوان کتاب دی خو ټیم غواړي نو ښا. الف لام میم صاد کتاب انزل الیکا. دازی مشان کتاب دی اے پیغمبرا تا تا نازل شوی دی. فلا یکن فی صدرک حرج منها. فلا یکن ندی پسینستا کی تنگ سیاد دی د بیاننا دا چې بیانې نو کلړ تنگیږي لکا لسنګ تنگ شي. تب د خلکو جولو کې خیر چول غواړي او خلک با تا شرمول غواړي. تب د خلکو خیر خوایي غواړي او ستا به خلاف پراپیګنډي کیږي. نو الله پیغمبر ته وایي فلا یکن فی صدرک حرج من ندی پسینستا کې تنگ سیاد دی د بیان لتنذر به دی د پارا لتنذر صد پارا راغلی دنیا ته چې تیار ورکی پدې سرا پدې قرآن سره با د الله د عذابونو نه خلق تیار ورکی. سورۃ ابراهیم اول آیت وګورئ. سورۃ ابراهیم سورۃ رعد پسې سورۃ ابراهیم دی 14 پارا. کتاب انزلناه الیک. کتاب دازی مشان کتاب دی. اسی یو خبره د لکومه توجه مشتکنه. بعضی مفسرین لیکلی دي چې یو آیت د پمانو سره زدکو نو د 1000 رکعات نفلونه افضل ثواب دی. نن چې دا یو آیت زدکو علم القرآن الله خودلی دی قرآن نو سو رکعاتو نفلو د 0 رکعاتو. نو مونږ نن سو آیتونه وی علم القرآن سو آیت مو وی یو آیت دا یو دی یاره دا سو آیتونه مو وی یو آیت دوانا. الله اکبر. بے ځان ته وشماره رسو چې موږ سو آیتونه راواړو له دلته الله فرمایي کتاب انزلناه الیکا. دازی مشان کتاب دی مونږه نازل کړي دی لره تا تا خو صد پاره دی چې تاخ کې بپروتی ال دو کسانو جګړه راشه مولوی سي قرآن ولا ورکا. دا قرآن چې ولا ورکی تاسو ته پته شته زموږ استادان به وي دا قرآن خو دې د پاره نه چې دو کسان جګړه دا راشه له په قرآن لاس کې دی. خو ما یې دې دا رواج اولیو زمونږ د علاقه کې یو ټوپک مارو وخت وشو د خبرې هغه مونږ پس راغلی په جرګه کې چیرې یو رشتہ ده او تاسو په دې رشتہ کې زماره طرف نه جرګاو کې که تاسو جرګې او نه منله بیا مونږ پوښو زمونږ کار پوښه. زمونږ د کلي یو مشر اوس وفات شوی د ډېر معزز سړی و. هغه ما پس راغی چې مولوي صاحب جرګه کیږي ما ته ویل نه دا خو ټوپک مار دی دا خو جرګه نه دا خو د ټوپک په زور دغه ځای کې رشتہ کول غواړي. ځان سره مو سموسی پکوړې او س پیپسي میپسي راواغسته هغه ټوپک ماره خواته لړو خو ځان ته یو حکومت ته چې ډېر لري په غرونو مېرو کې اوسېده هلته کې چې لړو پوره ځان له یو پوره سټیټ نو ما ځان سره په ترخ کې دا قرآن پټوړی و د ژمي موسم و ما ورته ویره تاسو ډېر ښه خلک یې د قرآن لحاظ کوي دا کوي دا کوي دا قرآن چې مې څنګه راواغستو یقینو کې ژمي کې په هغه ټوپک ماره خولې راماته شوې ښه زه دغه قرآن هغه پړله کې کوم شان او عظمت و که نه ته اوس هم حیران یم په دې ژمي کې پرېښود مولوي صاحب دا څه دي یو مې دا سپینګیري راوستې یو مې دا قرآن ځان سره راغستې د دې لحاظ وکړه چې دا څه کوم دی رشته کول غواړې دا مناسب نه دی به دغه په جړا شو دا خو ته موږ ټوله پښتو ټول دغه خو زمونږ هغه خبره یې ومنله بیا راته وایي ځای به نه دلته کې یو روغه ده مونږ جوړه کړې ځکه زمونږ د پښتنو روغې خو میا مولا نه کوي ټوپک ماره کوي که نه دا خلک په دې خوشحاله دي مولوي صاحب د سره د پټکي لاړلو
لحاظ نه کوي الته نو ته یو رنګ شو لیکه روغه د غاړه کېدا خجی بالکل جی روغه چې کله وشو د دوو فریقو قران پکې میس کې کېغو د شوبې موږ د قران کو چې موږ بل سره دښمنی نه کوو په دې کې یار هغه وخت کې دا 5000 لوټونه لانو دا 1500 مړه 35-45 روپیا راوځي اکسانو ګټه کې مال جیب کې چولې خدا ما وی چې دیو چې قران ولا ورکه خامخا دې کې خصم چل دی لکه په یو منټ کې بس په قران دا مې تاسو دا پیسې د قران اولي ورکې دا موږ د قران حق دې کنه دا د عزت دی مې خا دا خو ډېر ښه خبره د قران دونه عزت کوي بیا خلک ناس ته زه ودرې دم میماندار موږ د قران کم حقونه دي د قران عزت څه دی دا حقونه مې بیان کې پدی ایمان ساتل او تلاوت کول مې چا تلاوت کړې چا قران په جندونه چې موږ د کړې الف لام میم څه ته ویلا ا پیسې مې ولا واپس ورکې او هغه کسانو ته مې کله تاسو روغه کوي نو روغه ډیر خسیس دی که خامخا د خلکو د اطمینان لپاره قران ورکوي نو تاسو په خپل او 10 4 دام کوي دا قران کریم د مینس کې ګدی او دې د غوای زموږ د قران او چې بیا بس دښمنی نه کوو وي خم قران ورکولی شو مې آو دا خو تاسو د بلا جاخونه بیغم ګدل ته مونږ خانه ټیم مخ کې اغستو بلا لکونه روپې را نه باز خلکو تختولی وي اګه چا بلګي ورکه خفه به وپخا دا قران دې د پاره خو الله نور علیګل چې ته په خلکو ته روغي کوو الله د قران د پاسه پیسې وروله دا مزیم خلکو کولې مونږ ته خلکو تاسو د باز خلک خلاف ولي کوي خلاف بنه کوي یاره خلاف بنه کوي چې یو قران باندې ته 50000 روپے د هغه خلکو جیب کې اچي مونږ ته نه دا شی صحیح نه دی نو چې داغه د یو مجلس 50000 روپے ته په یو تقریر سره دوړي کې دی بتاله هارونا جی کې سیری بات اچي دی به کوشش دا کوي چې تا په دنیا کې او شرمي او تا باندې الزامونه ستا خلاف پراپګاندا او چې څو غواړي چې هغه وکي نو کوي دې کنه مړه تر دې خبرو پروا مکوا دا قران الله صد پر علی غلې دی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې د پارا چې ته وباس خلق لره د تیارونه رڼا ته دې قران سره خلق د تیارینه رڼا ته کیږي دلته دبکن کې موږ باندې درس شروع کو کنه دې مسجد ته بیا باران کې درس منتقل شو هغه درس هم سورته یوسف پورې رسیدلې دی خو عملګرو پرې خو دی او درس پرې دی ما د درس پرې خو دو نقصانات ډېر زیاتی ګورې ښه پریشانې جوړیږي بوختي جوړیږي کندي جوړیږي درس م پرې دی ګورې نو درس کې آیت راغی حرم علیکم المیتہ پتاسو مردار حرام ده ودم وینه حرام ده وینه به نخوري وینه مردار سیز دی حرام سیز دی بس دا آیت مووی د درس نه بدل دا دبکن یو ملګری وجی دا وینه حرام ده دا چې کپڑے ته لګي کپڑا پلیتیږي که بدن ته لګي نو بدن پلیتیږي نو پدې قران لیکل تعویذ لیکل میدان ناروا دي په ګنده سي څوک تعویذ لیکي د تعویذ معنا خدا د الله حفاظت حاصل اول دا وته په وینه باندې سیز لیکي تا ته به حفاظت وې دا سوي وای مونږه خو جی پرون دی او کنن سار یو سړی راوسته دلته څوک بیمارو ماشوم کلویم بیمارو نو راته وی چیرې زبدل تعویذ لیکما خود د توري چرګي پوینا د چرګي د کورنه او د توري چرګي ښا چې سپینه بڼه پکې ني دا مزه په خار کې تاسو وې د خلک ولې تاسو خلاف کوي چې دا کورنی چرګانې خلاصول اته وته وینا خو پلیت سیز دی وینا خو حرام ده نو موږ ته دمګری وی چې تور چرګا کورنۍ چرګا چې سپینه بڼه پکې ني وی موږ چې په یو غنټه کې دبکن کې وګرځیدو د ډېر لري نه تور چرګا را پیدا کا وی ما دې شابه لاله کو دا وینه دې خواراوړه وینه مو تراوړه وی موږ چې ملما دې اوس بوله چې کېونو خوراشه د شرک بوله پوخو کنه مې دغه مقصدم پکې دقو دغه مقصدم دا کورنۍ چرګو ښا چرګم ته خوړو په وینه ولد لیکلو کوی دا چې تخخ آیت دلته ووري چې وینه حرام را یو ټکی وورېدو او یاره نر نوجوان و دب کړه اب موټر سایکل باندې خپور ور ټیک لړو هغه سړی پسې
وې د چرګې هغه سیزم درته د رومې بخلو چرګ چې درانه خوړلی دی او چې کومې 1500 روپۍ دي نه وړي دي هغه وباسه شابه 1500 روپۍ هم دې تعویض اخیستی وي خلک به خلاف نه کوي یاره دا خبرې مه کوئ ټیم پاس کوه بس چې څوک څه کوي مړه نه چا په خو کې ما نه چا په بدو کې ما که څوک رسم کوي که رواج کوي که شرک کوي که ظلم کوي که بدعت کوي بس غلې ناست یاره سبحان الله سبحان الله یاره ډېر ښه سړی دی جی بس ګوره اړو چاته څه وایي نه جي چې املاس ته غوا نه پاڅئ خلکو کې به دونه صفتونه دونه شهرتونه وي ممو صفتونه کوي نه د شهرتونو وګیو خو چې دا خپله ذمہ داري ترسره وکړو الله رب العزت فرمایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قرآن دې د پاره راغلی دی چې تاسو وباسئ خلک د تیارو نه رڼا ته د قرآن سره خلک د تیارې نه رڼا ته کېږي خو چې یو سړی په تیاره کې خوشحالي دا سورت ابراہیم اخیری آیت وګورئ آیت نمبر 52 هذا بلاغ للناس هذا بلاغ دا قرآن چې علم القرآن دی بلاغ د تبلیغ کتاب دی د تبلیغ کتاب کم کتاب دی هذا دا ته قرآن نزده کې هذا بلاغ دا قرآن د تبلیغ کتاب دی نو چې قرآن نزده کې ته بیا د قرآن تبلیغ څه وکړې بیا بس کسی او سکتاری یو خوا بل خوا پلانکی نے فرمایا او ڈنگری نے فرمایا هذا بلاغ للناس دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے للناس صرف عالمانو تا طالبانو تا قاریانو تا کنا للناس دا دا تبلیغ کتاب دے للناس طول خلقو تا دا قرآن برسے یو مقصد دا دویم ولینذروا به چې په دې سره خلکو ته یاره ورکړي شي او دریم وليعلموا چې خلکو ته د قرآن نه دا مسله معلومه شي انما هو اله واحد چې کارساز په کائنات کې یکی یو الله معبود د عبادت قابل یو الله د رکوع قابل یو الله راټیټیږي به یو الله ته سجده به یو الله ته کې نظر و نیاز به یو د الله په نوم باندې ورکې را مدد سے چغې به یوازې یو الله لوي دا د قرآن مقصد دی او سلورم وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دې د پاره چې نصیحت حاصل کی عقل والا سورۃ النساء آیت نمبر 82 وګوره دا قرآن الله صد پاره را لېږلی دی سورۃ النساء آیت نمبر 82 افلا يتدبرون القرآن انداز ډیر جدا دی افلا يتدبرون القرآن دا خلق په دې قرآن کې ولی تدبر نه کوي دا خلق په دې قرآن کې ولی سوچ نه کوي اوسګار نه دی ربا لډو ته اوسګار کیرم بورډ ته اوسګار گیمونو ته اوسګار کرکټو ته اوسګار چرتا یوځې کې دمتوب راغلي خلق غډیږي هغه ته اوسګار افلا يتدبرون القرآن سورۃ سواد آیت نمبر 29 وګوره سورۃ سواد سورۃ یاسین پسې صافات دی صافات پسې سورۃ سواد دی سورۃ سواد آیت نمبر 29 کتاب انزلناه الیک مبارک الله وی دا عظیم شان کتاب مونږه اے پیغمبر تا نازل کړی دی مبارکون د خیر نه کتاب دی سونه خیر یو درس کې عقیده برابر عمل دی برابر قرآن سره تعلق رب سره تعلق یو درس سره سونه فائدہ کیږي کتاب انزلناه الیک مبارکون د برکت نه کتاب دی خو صد پاره مراله غلی دی لیدبروا آیاته د دې په آیتونو کې خلق تدبر کی وليتذکر اولو الالباب او چې څوک د قرآن نه مخړی قرآن و توعیدات ذکر کې غم ډیر شي دي یو وعید ومن اعرض عن ذکری الوی چې زما د دې قرآن نه مخ واړو چې الله نعمتونو کې اول ذکر کوي چې علم القرآن نو الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری چام چې زما د قرآن نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا الوی جن به ولا تنگ جن به تنګینو پریشان بی خپه بی ټینشن کې بی
دیکھو د دنیا سزا ده ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر به لړون را پاسوم ښا چې دی قران نه مخواړو بلځه کې الله فرمای فما لهم من التذکرة معرضین دا خلق د دې نصیحت نه د ډک کتاب نه ولې مخړی د دې کتاب نه چې مخړی کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة گویا چې دا خرونه دي الله خر وی هغه چاته چې دا قران نه مخ اړیا یو ځای کې مې دا آیت وی یو کاکا بیا خفو وير مولوی صاحب مې ډېر خوخو خو ماته پکې خر وی یو دې کته ته مونږ دی ویلی دا چې قران تشاکی او د قران مخالفت کوي هغه ته الله خر وی هغه کې بدغه د خرطوب صفت په خپل نو ذکر علامہ اقبال وی پاش گویم آنچ در دل مزمرست ای کتاب نیست چیز دیگرست چو بجا در ربط جان دیگر شود جان چو دیگر شود جهان دیگر شود دا خو انقلابی کتاب دی اللہ اکبر قبر کې چې کله سوالات وشي کنه کم یو تن چې ټیک جوابات ورکی نو ملائک ورنه سلورم پختنه کیا دا جوابونه دي څنګه ټیک ټیک راک دی دا الله کتاب میں لسته ہوا او چې کم یو تن دا سوالات او جوابات ټیک ټیک ور نکی نو ملائک ته سلورم خبره کوي نه دی دا الله د کتاب تابعداري کړي وا نه دی دا الله په کتاب ځان پوه کړي وا ځکه د سوالات او جواباتو کې خطا شوي ذکر ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی نبذو کتابک من وراء ظہورہم وتمسکو بزخارف الہزیان الرحمن علم القرآن خودل دی اللہ قرآن دا قرآن دا اول پا لوح محفوظ کیو دا خبری غٹے غٹے کم نان سر یادے کے دا اول کمزے کیو دا پا لوح محفوظ کیو بیا پا لیلت القدر کی بیا په لیلۃ القدر کې بیت العزت تا په یو ځل باندې نازل شو بیا لګ لګ د موقع محل په مناسبت سره لګ لګ نازلې دو د بیت العزت نا نزول شروع شو او کله چې د دې نزول دنیا ته شروع کېدو دای نه مخ کې الله رب العزت د آسمانی لارو ناکبندی وکا ناکبندی وشوا د سنا د پیریانو نه چې دا پیریان په بر نشیتلې چې دی رواني ونکی بیا د وحی وروړو د پاره الله د ملک انتخاب وکم انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دا جبریل انتخاب الله کو قرآن کریم کې الله پاک دغه صفات بیانې جبریل امین روح القدس او وہی دا پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا امام الانبیاء دی پاغه باندې نازلې دا او یواز امام الانبیاء نه دی امام الملائکم دی چې کله به نبی علیہ السلام دا وحی نازل شو کنه نبی علیہ السلام به زر زر وی جبرئیل بو ته وحی راوړه پیغمبر بس زر زر وی خله بیړه کوله زر زر بیړه کوله الله وحی راولې غلا لا تحرک به لسانک لتعجل به اے محبوب تلوار په مکوا کہ تلوار مکوا بیا با مرګری مقرر کړو ایت کاتبین وحی وی سوی وتا کاتبین وحی اغیب راو غختل پیغمبر به ورته املا ویلا پیغمبر به ورته قران کریم ولستا اغیب لیکو هغه وخت کاغذ نو په حجاز مقدس کې د نبی رسول سلام په زمانہ کې کاغذ نو د سرمنې په ټوکړه به ولیکل شو د غټ کانی په دی باندې به ولیکل شو اډوکی دارنګ د کجوري د شاخونو د کجورو د جرلو کوشاده تختې پاغي باندې به ولیکل شو دغه تویل کیږي جمع القرآن فی السطور قرآن په دی لیکلو کې پریټن کرالو دا محفوظ کېدو ور سره او دې سره دویم ترتیب سو جمع القرآن فی الصدور پیغمبر یادو پیغمبر نه صحابه یادو ته قرآن لومبني حافظ قرآن دا نبی علیہ السلام دی صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه قرآن زدکاو د کاغذ رواج
دا بیا په دور صدیقی کې راغلی دی د ابوبکر صدیق په دور کې کاغذ ایجاد شوی دی نو بیا په هغه وخت کې دا قرآن خو په مختلف سیزونو باندې لیکل شوی محفوظ و خو داسې یو کتاب کې نو په کاغذ نو الله اکبر کبیره یو غزوه کې تقریبا 700 حفاظ کرام شهیدان شو نو عمر رضی الله عنه ابوبکر ته ویل چې امیر ابوبکر صاحب کدا سیرانه دا حافظان شهیدان شو نو موږ سره به داسې قرآن په یو مصحف کې پاتې نشي د دې لپاره څه ترتیب پکار دی نو نه ابوبکر صدیق زید بن ثابت مقرر کو اغله یو خپل کمیټي ورکا او یو مصحف تیار شو په کاغذ باندې ولیکل شو مختلف ځایونو کې چې وو چرتا په اډو کې باندې چرتا په کانی باندې د اغینه دا یو مصحف تیار شو د ابوبکر صدیق په دور خلافت کې هغه مصحف چې بیا سیدنا عمر سے ترا منتقل شو هغه سره او د عمر رضی الله عنه د وفات نه رستو د عمر رضی الله عنه حبسه تا هغه په حواله شو حبسه سو کو او بیا دا حبسه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدا نو دارنګي مختلف جبی ویل کېده مختلف لهجې وي څنګه په دنیا کې مختلفي جبی پس درگاو جبی دی خدا د الله جدا قدرت دی دون بلا لینگویجز دی کنا بلا لهجی دی او دا چې ته حرم پاک تلل شي د خانه کعبه ملتزم سره ولاړی یاره څوک په چینا جبه کې څوک په انګریزي جبه کې څوک په پښتو کې څوک اردو کې عربی کې بیروهه کې الله له چغي و یار الله ایټ ا ټایم په دې ارجب پودون کې ذات دی نو په عربی کې په عربو کې مختلف لهجې وي څنګه زمونږ په پښتنو کې د پښتو مختلف لهجې دي زمونږ د مردان ثوابه 400 لهجه یو بل سره نږدې ده خو چې داسې لګ اخوا د 400 نه لګ اخوا باندې ځي کنه نو اخوا ممندو د نږدې کېږي نو لګ لهجه الکه ویل خیرات شوی او دا شیان پکې چولی دي اسه یو ټکه پکې بدلیږي را بدلیږي نو بیا چې داسې لګ اخوا ورځي کنه دی خو بنو ته او د بنو د پښتو باندې زمونږ استاد خلک نه پوي نو بیا دی خو چې په باړو په خیبر راتاو شي د باړې او د خیبر والا خبره کوم اورین ته موږ سره بعد ماشومانی اج خپل مېس کې خبر کړي د پښتو وي کې دا چې د سنسکرت وي نو بیا دی خو د کویټه والا د کویټه والا پښتو جدا ده نو دارنګ د وزیرستان والا د پښتو لهجه جدا ده نو په عربی کې هم دغه رنګي د بنو حذیل لهجه جدا وا د بنو اسد جدا وا د قریش جدا وا دور د عثمان رضی الله عنه راغی فتوحات زیات شو فتوحات سیوا شو او د عربو نه علاوه عجم مسلمانان شو اوس عرب لکه پښتانه خو پوي کې چیرې د وزیرستان جبه د بنو جبه دا اوس کې یو پنجابي دلته کې راغی دی علاقې ته تو ته وې تا نه پښتوز د کیغه تو ته وې ډوډۍ اخرى روټي کاو وزیرستان او ته ماړې اخرى نو بو جوخته دا ټیک دی او کده دا ټیک دی حیران شي نو عرب خو پدې پویدا چې دا ټول د عربي لهجې دي خو چې کله عجم مسلمانان شو نو چا قرآن د لکی مروت والا نزدکو مثلا چا قرآن د بنو والا نزدکو چا د وزیرستان والا نزدکو اوس هغه لهجې زدکې دلته چتا مختلف کسان دي په جنگ کې یو ته موږ ته قاری صاحب داسې ویلي دي بل موږ ته قاری صاحب داسې ویلي په میس کې پکې جنگ جوړ شو یار نه موږ دا صحیح دی غوی زموږ دا صحیح دی نو عجم قرآن زدکو چا د بنو حذیل لهجه زدکا چا د قریشو چا د بنو اسد نو دارنګي ارمینیا یو علاقه وا پای کې دا پوجیانو په خپل میس کې په تلفظ باندې جګړه رااله یو دا صحیح دی بل وی دا صحیح دی
حذیفه بن یمان یو صحابي دی رضی الله عنه، هغه عثمان غنی ته خبر ورکو چې دا کیسه وشوه، او یې دا خو ډېره خطرې خبره ده، دا ډېر عجم مسلمانان شوي دي. عثمان رضی الله عنه هغه مصحف پس سوال جواب وکړو. مصحف چا سره و؟ حفصه رضی الله عنها سره و، چې ته مصحف مونږ ته راکه. هغه مصحف د هغې نه حاصل که او بې کمیټي جوړه که چې د بنو حذیل او دارنګې د بنو اسد او د قریشو دا ټولې لهجې چې په دې کې کم نسخې دي هغه به نه استعمالوي. د قریشو په لهجه کې قرآن را جمع کو په یو لهجه کې. دا مونږ ته چې کوم قرآن کریم مخې ته پروت دی که نه، د دې جامع په دې لهجه کې دا عثمان غنی صاحب دی. نو اول جمع کوونکی ابوبکر صدیق دی، کاغذ ته را منتقل کړی دی، خو بیا دا لهجه د قریشو دا کمال عثمان غنی له هم کړی دی. او د هغه زمانې هغه مصحف اوسم په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې په میوزیم کې پروت دی. هم د هغه زمانې هغه پروت دی، د هغه زمانې پای باندې په دې با تا باندې دا حرفونه نشته. نو قرآن کریم عثمان رضی الله عنه د قریشو په لهجه کې ولیکلو او دا په دې کې نازل شوی هم دی. بیا د دې مختلفې نسخې تیارې کړي، کوفې ته یې ولېږلو، عراق ته، مکې ته، مدینې ته، دا څو نسخې. نو داغه قرآن دی چې الله پاک په نعمتونو کې ذکر کوي. نو الرحمن نو علم القرآن، بیا دا القرآن دا د قرآن ذاتی نوم دی او دا په قرآن کریم کې 70 کرته ذکر شوی. القرآن علم القرآن، القرآن 70 کرته ذکر شوی. قرآنو 8 کرته ذکر شوی. قرآنون 3 کرته ذکر شوی. قرآن د نون په زبر سره 25 کرته ذکر شوی. قرآنی دا 19 کرته ذکر شوی. قرآنین دا 3 کرته ذکر شوی او قرآنن دا 10 کرته ذکر شوی. قرآنهو دا پکې 2 کرته ذکر شوی دی. امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا قرآن ماخوذ د سنه دی. بعضی وی د دې ماده قاف را حمزه، قرأ قاف را حمزه، دا د دې ماده ده. قرآن بر وزن فعلانون دا مصدر دی. د دې د قرآن معنی د لستل، چونکه د لستو د پاره دا نازل شوی دی. دا بلولی تاخ کې د کېښودو کتاب نه دی، دا بلولی. او د دې لستو په معنی په قرآن کې مستعمل دی. لکه سورۃ بنی اسرائیل کې براشي اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. نو دغلت قرآن ان قرآن الفجر کان مشهودا، دغلت قرآن الفجر لستل د سار په مسکه دې ته د ملائکو حاضری کیږي. قرآن الفجر دغلت قرآن په معنا د لستو سره دی، د سبا په مسکه تلاوت. ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأنا فتبع قرآنا. سورۃ قیامه کې راځي. دویم قول دا دی چې دا قرآن د دې ماده قاف را حمزه دا خو په معنا د قرأت الشی سره دی. قرأت الشی معنا اذا جمعته، یو سیز را جمع کول. او دا قرآن کریم د حروفنا د الفاظنا را جمع دی. د قرآن کریم تعریف سره مختلف علماو د قرآن کریم مختلف تعریفونه کړی دي. یو تعریف دا دی کتاب عربی لا ریب فیه انزله الله الی محمد صلی الله علیه وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. دا د قرآن کریم تعریف دی. قرآن د الله ډېر لوی نعمت دی، دې سره زندگی بدلیږي، د دې بلا کمالات دي. هغه چې سړی بیانوي او راغونډوي هغه ځان له بلا رزق غواړي. سناسه د قرآن تعارف، د قرآن عظمت هغه بیان شو چې ځکه الله په نعمتونو کې لومبنې نعمت څه ذکر کو. الرحمن بے حد مهربان، علم القرآن چې وی خود قرآن. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب موږ سره څونه ملګري دي درس کې دلته حاضری کوي، آنلاین درسونو کې شریک وي، د واتس اپ ګروپونو کې په درسونو کې شریک وي، قران کریم اوري. اے رب ذوالجلال هغه ته د قران د برکات نصیب کړي، د قران کریم انوارات ورته نصیب کړي. یا الله زموږ د قران کریم سره مرګرتیا مضبوطه کړي. اے رب ذوالجلال زمونږه د قران سره د وفادارۍ دوستی نصیب کړه. رب اے رب ذوالجلال موږ تر مرګه د قران او سنت خدمت والی ته به زمونږ راضي شي. رب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا